ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او دا خلک تاسو ته ښکارېږي چې دا تختې راوړي دي لرګي ورسره دي او دا اپنی مدد آپ کہتے ہیں دا پل جوړی دا د تحصیل مونډه د بڼ علاقه ده او دې پل باندې ډېر شی خلق ډېر شی د کلو خلق روزانه تګ راتګ کوي ګاډي پې ځي راځي دا ډېر پخوا دا پل جوړ شوی دی خو دا تختې زړیږي او دغه رنګې بیا کله حکومت لخوا تختې بدلې شي او کله همدارنګې دا خلک اپنی مدد آپ کہتے ہیں چاندي وکړي راوځي او دا تختې لرګي ورته بدل کړي کال 2-3 پس هغه بیا زاړې شي بیا یې بدل کړي دا د دوی یو دغه رنګې روان مشقت دی خو بیا هم دا د مثال کار دا دی چې خپلو کې روپۍ راټولئ چې کوم شتمن خلک دي او دا رنګې د خپله لاره خپله باندې جوړوي نو زموږ سره دا مظفر سید صاحب چیرمین صاحب را سره دی میا رشید صاحب دی او دا قاري صاحب د دې سره خبرې اترې کوو چیرمین صاحب ډېره مهرباني اول راته دا ووایه چې دا د کله نه دا پول دغه رنګې کله حکومت او کله تاسو جوړوئ بسم الله الرحمن الرحیم وحید تاجک صاحب تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او زموږ د اواز خلکو ته رسوئ دا پل د سراج صاحب په وخت کې جوړ شوی او د دې ډېر ټایم وشو خو چونکې لرګی دی بار بار خرابېږي نو تقریبا د 12-14 کالو نه موږ لګیا یو او دا په خپلو چاندو باندې جوړو کله د حکومت د طرفه څخه امداد وشي خو چونکې لرګی دی نو هغه 15 میاشتې کار کوي هغې نه پس بیا خرابېږي نو موږ دا غواړو چې مستقل علاج د دې وشي او مستقل حل د دې راوځي ځکه چې په دې باندې ډېره زیاته علاقه ده تقریبا یو نیم ویلیج کونسل په دې باندې پروت دی کوم کلي دي هغه راته او د دې باندې غټ کلي بڼ ډوپه بانجار ورشکۍ چلګزې موړه بانجار خوړونه انځرو بانډه تقریبا 10 کلي په دې باندې پراته دي چې په دې د زرګونو آبادي ده لهذا موږ دا مطالبه کوو چې د دې مستقل حل زموږ دپاره راوځي او د دې چاندو او د دې دغه نه موږ د خوارۍ نه خلاص شو دا چې اوس تاسو کوم لرګي دې دپاره د سپېدو دا تختې جوړې کړي دي دا راډونه وغیره څومره دې دپاره دا چانده شوې ده دې تقریبا د 1.5-2 لک روپو پورې دا چانده اوس موږ کړې وه او په هغې باندې دا کار روان شو چانده د خاص مالداره خلکو نه که نه د نورو نه او جی بالکل دا مالداره خلکو نه کم دلته چې صاحب حیثیت خلک دي هغه دي کې زموږ سره تعاون کوي بار او په دغه سلسله باندې دا کار روان دی او چلیږي نو هغې درته ویلي چې هلکه دا ستاسو یو ځل خو نه شو په مخه را روان شوي ولې نه خامخا وایي خو بس الله دې هغې اجر ورکړي موږ به دا دوا کوو نور خو موږ څه کولی نه شو بس دغه دعا به کوو چې الله دې د هغې اجر ورکړي دا صدقه جاریه ده او په دغه جذبه باندې موږ هم لګیا یو نو بس زموږ دغه مطالبه ده د عوامو د دې حکومت وخت نه چې د دې یو مستقل حل راوځي او د دې مشکل نه موږ خلاص شو نو دا مهرباني مظفر سید صاحب او زموږ سره میا رشید صاحب چې دا د ایم پی او عبیدالرحمن صاحب پرسن سیکرټري هم دی میا صاحب ډېره مهرباني او دا خلک چې کوم دي د دې او د دې ستونزې نه خبر یې ته نورې څه خبرې پرې نه کوو د دې مسلې مستقل حل ستاسو په نس څه دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې وحید تاجک صاحب تاسو زموږ ته راغلي ډېره مهرباني ډېره شکریا دا پل چې کوم دی وحید تاجک صاحب څنګه چې زموږ د چیرمین صاحب ویله ډېر ټایم نه تقریبا دا کیسه روانه ده خو چونکې په هغه وخت کې زموږ ایم این اے صاحب و ایم پی اے صاحب نه و په دې حلقه کې بادر خان صاحب ایم پی و د دې لپاره یو ځل زموږ د خپل کلي علاقې دا کم کلي چې چیرمین صاحب یاد کړه دوی میټینګ وکړو په یو جومات کې کېناستو په هغه کې بیا ایم این اے صاحب سره ما خبرې وکړې نو هغه بالکل په ایمرجنسي کې ماته ویل چې یاره 50 لک روپۍ دې دپاره ما د ریفیرنګ دپاره منظور کړي او لهذا په دې انشاءالله لکه زه به له منظور کړم هغه داسې چې کوم کارونه په ماښۍ او په دغه کې نو هغه ټیکدارانو سره هغې خبره وکړه کټینګ وکړو بیا په هغې کې ستاسو خیلو بلدیات الیکشن نو د هغې وجې د ریفیرنګ کار ډیلی شو نو بیا بادر خان صاحب چونکې زمونږ کرنه ایم پی او نو هغې د ټي ایم اے مونډه نه یو 24 لک روپۍ راوړې او په هغې بلدیاتو الیکشن په دوران کې پې روپۍ ولګولې نو لهذا تاسو ته پته ده چې کله یو کار روان وي د هغې دپاره بل کار بیا نشي کېدی نو هغه روپۍ بیا ما داسې وکړه چې یاره په هغې پسې خپله منډه تړله او خان لاته مې ویل چې یاره زموږ دې طرف ته یو غټه علاقه پرته ده نو دلته ما یو روډ کړی دی تاسو به کېدای شي لیدلی وي په دې سیسي دی نو هغه روپۍ موږ هغې ته کنورټ کړې په هغې 50 لک روپو بلکې 70 لک روپو موږ تقریبا 1 کیلومیټر لار وکړه خو بهرحال دا کیسې را روانې دي ډېر ټایم نه په دې باندې ما ایم پی او عبیدالرحمن صاحب سره هم خبره کړې ده او انتهایي زیات په دې 13 بجټ کې خو تاسو ته پته وه چې سی ایم صاحب زموږ د امپیاګانو دپاره تقریبا 1 ارب روپو بجټ اعلان وکړو بیا هغه داسې شوه چې څه کټ پې ولګېده او کټینګ وشو هغه روپۍ ډېرې محدود رالې اوس انشاءالله کم دا بجټ چې دی په دې را روان بجټ کې نو دا مې سوچ هم دی دا مې اراده هم ده او دا مې ورته انشاءالله د خپل کلي او د علاقې څه واده هم ده او ایم پي ایس په ترو باندې چې انشاءالله په دې بجټ کې به
را روان جون نه مخکې به انشاءالله دا موږ RCC جوړو او د دې قیسو چاندو ماندو د قیسو نه به انشاءالله چې خلاص شو. ما همدغه وی که نه چې په دې دوه غټ خوړونه یو د مسکیني اړخ نه ډېر زیات بارانونه کېږي او ډېر لوی خوړ راځي، بل د ثمرباغ د شاهي او د ټول تحصیل اوبه راټولېږي او ټول روټ دا دی. نو دا د لرګو پل مستقل حل خو نه دی که نه، همدغه RCC ستاسو څه خیال دی چې را روان وخت کې د MPA صاحب سره 3-4 کاله پاتې دي؟ بالکل جی انشاءالله اوس یوه نوې منصوبه بله را روانه ده مونډه بایپاس، په هغې ما د MPA صاحب سره خبره کړې، نو هغې زیات کسان وایي چې یاره دا به داسې د ډنډو شا په سایډ باندې کوم چې اوس باجوړ نیو بایپاس جوړ شوی دی 5 کیلومیټر ده، نو هغې وایي چې یاره دا به په ډنډو شا داسې شلګنډۍ ته راباسو. هغې له ما MPA صاحب له MNA صاحب له دا تجویز ورکړو، بلکې ما د خپل UC ملګري په اعتماد کې م اخیستي چې انشاءالله زه کوشش کوم 100% چې هغه بایپاس مونږه دې طرف ته شي. په هغې کې لکه یو دغه خبره داره چې باقي وی یو بریج هم دی، نو هغه زمونږ د پول مسله په هغې کې عمل کیدی شي، خو هغه په هغې کې زه لګیا یم کوشش کوم. باقي چې څنګه تاسو ویل په دې باندې دا 2 خوړونه دي او غټ خوړونه دي، کله چې دا خوړ لوي زموږ سره ټینشن وي زموږ ځکه صرف د رابطې د خلکو هغې کم مونډه یا معیار ثمرباغ کم چې د خوړ نه دی غاري خلک دي زموږ واحد دا یو پول د رابطې دغه ده. نو انشاءالله دې ځل ما تاسو ته ویلو چې د جون نه مخکې د را روان جون نه مخکې به انشاءالله دا مونږه کړی. بیا صاحب یو خبره دلته په ډاګه کېږي، دا کار چې دا سړي په 2 لکه روپۍ کې کوي، په دې کار تېر ځل 24 لک روپۍ لګېدلي. نو هغه خو وایي دا جګ صاحب هغه خو داسې شی و چې د TMA مونډه روپۍ وي او د هغې پراسس تاسو ته پته دی چې یاره کله یو روپۍ نو د هغې ټنډر کېږي، بیا به ټیکهداران بولي کوي، څوک په 25 بیلو ورشي، څوک په 30 بیلو ورشي، څوک په 40 ورشي، نو د هغې وجې هغه پرسنټیج دغه کېږي، نو پته نه لګي چې بیا هغه د 24 لک نه 15 لکو ته راغلی او که 2 لکو ته راغلی، خو بهرحال هر څه چې وو هغه کار څه نه څه شوی موږ د څه نظر ریلیف میلاو شوی. ډېره مهرباني. دا قاري صاحب موږ سره د ډېره مهرباني. قاري صاحب دا راته ووایه چې د دې پل له وجې څومره ستونزه د دې کلي علاقې خلکو ته ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو راغلئ او زموږ د اواز د خلکو ته په سوشل میډیا باندې تاسو ورسوو. الله تاسو را درکړي. ټول نه مخکې خو زه د هغې معاونینو شکریا ادا کوم او هغه موږ ته معلوم دي، دوی ته معلوم دي چې خاص کسان دي زموږ سره په دې کې تعاون وکړو، الله دې له جزای خیر ورکړي. او بیا د خپل کلیوالو د دې بند خلکو هم شکریا ادا کوم چې هغوی راووتو پرې ګرمۍ کې او لګیا د خواري کوي، اپنی مدد آپ کی تحت. دا دې په 2006 کې دا منصوبه سراجالحق صاحب منظور کړې وه د MMA په حکومت کې، او په هغه زمانه کې دا زموږ دپاره غنیمت دا و چې د معیارو نه واخله تر میاکلي پورې صرف او صرف دا یو کړو، او دې ته موږ ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات دا خلک خوشحاله وو، په دې باندې زموږ ډېر آمد و رفت هم وو. پېښه دا ده چې په هغه زمانه کې دا یو غنیمت دا و چې داسې ډېر ګاډي او داسې ډېر تګ راتګ نه و، خو چونکې اوس ګاډي هم ډېر شوي دي. ما د مظفر صاحب چیرمین صاحب ته وویل چې یاره که د سهار نه تاسو د دې ګاډو د دې موټرسایکلو تعداد لیکلی و دا به ډېر ښه وی، خو بهرحال هغه موقع زموږ نه دغه شوې ده، ډېر زیات ټریفک دی په دې باندې، ډېر غټ علاقه په دې باندې پرته ده. مظفر صاحب ویل خو دا د سلارزو د اسلام ګټ نه واخله، یعنې پشت نه دی خو اسلام ګټ وته او کافر ګټ قدم چینه کندرو انځرو بانډه چلګزۍ موړه رشکۍ پورې دا ډېره لویه علاقه په دې باندې پرته ده. به هر حال موږ حکومتي وخت نه دا مطالبه کوو چې په هغه وخت کې ضرورت د دې و، اوس د RCC پول ضرورت دی، لهذا موږ درخواست کوو چې څومره زموږ نه تعاون کېدی شي انشاءالله موږ به تعاون کوو، خو د دې خلکو دا دیرینه مسله ده چې دا حل شي. دا باقي پاتې شو دا تختې، نو دا موږ تقریبا مظفر صاحب ویل چې دا موږ په 6 میاشتې بعد یا مثلا 7 میاشتې بعد دا بالکل داسې شي چې دا پول بالکل د لویدو شي، نو بیا خلکو سره رابطې وکړو، الله دې خلکو سره ډېر زیات ښه وکړي، هغو تعاون وکړي، موږ راولګو خپل مدد په خپله باندې چې کوم دی نو موږ د هغې مطابق د دې څه نه څه مرمت وکړو. نو به هر حال کوشش هم دا دی انشاءالله چې موږ به خپل تعاون کوو، خو اصل کې دا مسله د حکومتي وخت ته چې هغې په دې کې الحمدلله په دې وخت کې MPA MNA دا د یوې پالیسۍ سره تعلق لري، او بله دا چې د دې MPA خو یعنې د PTI به زه دا ووایم چې په دې صوبه کې پول پاور حکومت دی که نه، نو دی چې وغواړي باقاعده بې حسابه فنډونه دي او دغه دي. بله دویمه خبره ستاسو ذهن کې دا ایښودل غواړم چې میاکلي ټول کامبټ روډ دا تقریبا 23 کیلومیټر روډ دی، دا محترم سراجالحق صاحب غالبا په 2013 کې دا منظور کړی و، دا ریب پول دا پول اوسه پورې په هغې کې هېڅ کار نه دی شوی، یعنې هغه چې کوم فیزیبیلیټي چې کوم دغه و نو هغه هم ګډوډ شوی دی. نو زما د حکومتي وخت او د MPA او د MNA نه دا هم مطالبه ده چې په هغې کې الله د رضا دپاره
دغه وکړي دا څه کوشش وکړي د هغې دپاره پنډه وباسي نو کافي خلک د هغې نه هم مستفید کېدی شي انشاءالله. جزاک الله خیر. دا ګرانو کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدلې ځایي خلکو قاري رحم الله صاحب او میا رشید صاحب او د چیرمین مظفر صاحب چې زموږ سره خبرې وکړلې دا د بڼ پل دی او په دې پل باندې دغه ډېر شی کلي دي چې د هغې خلک پرې خپل ګاډي بوځي راولي. نو یو وخت داسې و چې خلکو سره دونه ګاډي نه و دومره زیات ټرافیک خو نه و، خو اوس البته ټرافیک ډېر زیات دی او دا پل به په دوه لوی خوړونو اوبه راټولېږي په هغې باندې جوړ دی. دا اوس ریسنټلی چې کوم خوړونه نو دا اوبه د پټو ته راختلي دي دومره زیات چې دی نو دلته اوبه راځي. نو په دې پل باندې تګ راتګ ډېر زیات مشکل شوی، خو بیا هم ځایي خلک همت بیلی نه او اپنی مدد آپ کہتے ہیں دغه رنګې چې کوم صاحب ثروت وي مالدار وي د هغې نه روپۍ راخلي تختې ورته بدلوي راډونه ورته بدلوي او پل یې ژوندی ساتلی دی مړ کېدو ته یې پرېږدي نه. خو ښه دا وه چې زموږ سره میا صاحب را سره و نو د ایم پی آی صاحب د طرفه دا واده وکړه چې را روان 3 کاله یا 4 کاله چې دغه څومره پاتې دي نو په دې ټینیور کې به پوره دا کوشش وي چې دا پل چې دی نو د سیمټو نه جوړ شي آر سی سی چې ورته وایي چې هغه جوړ شي. او زمونږ به هم دعاګانې وي چې د دې خلکو دا ستونزه زر تر زره حل شي. اوورال په جندول کې ډېرې زیاتې مسلې دي په هر ځای کې د سکولونو سړکونو یا د پلونو او د هغې وجه دا ده چې دا 13 کاله داسې تېر شوي دي چې دې ځای نه چې کوم امپیاګان تللي د هغې به په صوبه کې حکومت ونه څه به میلاوېدل نه. نو دا زه ګڼم چې دا د جندول د خلکو خوش قسمتي ده چې دا ځل داسې امپیا دی چې د هغه په صوبه کې حکومت دی. نو مونږ هم او دا د جندول خلک هم دا امید لري چې انشاءالله ایم پی آی صاحب به هم د دې پل لپاره او هم د جندول د نورو مسلو لپاره ښه مؤثر اواز هم اوچتوي او یوازې دا نه چې اواز به اوچتوي بلکې هغه ځای نه به روپۍ راوړي او دلته به یې لګوي.